د قیامت په ورځ به تمام پیغمبران دا یو आवाज لګي سبا وای یا رب نفسی نفسی نوح علیہ الصلوۃ والسلام یا رب نفسی نفسی اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام یا رب نفسی نفسی ابراهیم علیہ الصلوۃ والسلام یا رب نفسی نفسی و یو دردناک आवाज برازي هغه دردناک आवाज به د چي تاسو ته پته شته دردناک आवाज به د هغه پیغمبري کم پیغمبر چې زما استاد لپاره الله ته پر یادونه کړی دي الله ته جړلې دي هغه پیغمبر د قیامت په ورځ باندې یو دردناک आवाज وي یا رب امتي امتي یا رب امتي امتي خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء داس پیغمبر موتا راغلی به موتا د هغه پیغمبر طریقې ولې په خپل ژوند کې دراوي یا الله زما د امت پس کیږي ټول پیغمبران بس आवाज لګي یا رب زما بس کیږي یا رب زما بس کیږي او زموږ پیغمبر چې د دوانو جهان سردار مبارک جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په قیامت په ورځ زما استاد لپاره आवाज لګي چې یا رب امتي امتي یا الله زما د امت پس کیږي په هغه سخت ورځ به مو سره زما استاد کوي او نن د هغه پیغمبر امتی کوم طرف روان دي د هغه پیغمبر امتی د پیغمبر کومه طریقه په خپل ژوند کې راوسته راځي مړه چې په ژوند کې د پیغمبر طریقې راولو په ژوندۍ کې راولو په خپل جسم کې د پیغمبر هر یو طریقه راولو زه درته د الله په ذات قسم خورم چې د پیغمبر یو طریقه په ژوند کې راوستله ستاسو ژوند به الله د سکون کې ستاسو ژوند به الله د راحت کې ستاسو ژوند به الله د اطمینان کې راځي د نبی رسول الله والسلام په هر یو طریقه کې خوند دی دومره حسن دی پکې اسم پر اول د پیغمبر د یو سنت ګیره مبارکه دا تاسو وګورئ کنه کچرته دا په دې ګیره کې حسن نه وي په دې کې خایس نه وي نو الله جل شانه ته خدا پیغمبر د تمام کائنات نه ډیر غوړه دی بیا د پیغمبر په مخ مبارک باندې نه راوستي په دې کې حسن دی په دې کې مینه ده په دې کې خایس دی راځي مړه چې د پیغمبر هر یو طریقه په خپل ژوند کې راولوي دا د سکون او د اطمینان ژوند به موږ ته ملاوي شي